په یونان کې چې کومه کشتۍ ډوبه شوې وه هغې کې چې کوم ایجنټ ملوث و تاسو له په سکرین باندې ښکاري د پاکستان FIA انټي ټریفیکینګ سرکل لاهور چې کوم دی هغې غټه کاروایي کړې ده او دغه ایجنټ گرفتار کړی دی. دا ایجنټ څنګه گرفتار کو چې کوم متاثره خاندانونه دي د هغې نه په انویسټیګیشن کې دا ایجنټ گرفتار شوی دی چې دې ایجنټ تقریبا 35 لک روپۍ د مختلف خلکو نه مختلف کسانو نه راجمع کړي وي او دغه کسان لکه د ګډو بوزو دغه کشتۍ له ورچولي او هغه کشتۍ چې کوم دی د یونان له ورجوخته وه په سمندر کې ډوبه شوه چې کې 700 کسانو څه پکې د پاکستان هم پښتانه پکې هم ډېر زیات خو دا ایجنټ چې کوم دی د متاثره خاندانونو نه انویسټیګیشن نه په وجه باندې دا ایجنټ گرفتار شوی دی. د ایجنټ نوم دی طلحه شاذیب. د دې ایجنټ تعلق د شیخاپور نه دی او دې ایجنټ نه نور هم انویسټیګیشن روان دی کېدای شي نور هم څه معلومات د نه راوځي. دا چې کوم دی دا سټیټمنټ ترجمان FIA چې کوم دی هغه دا سټیټمنټ په سوشل میډیا باندې ورکړی دی. اوس په راشو چې ریالټي طرف ته چې زموږ څومره هم ځوانان دی په ایلیګل طریقه باندې ځي او دا ایجنټان چې کوم دي دی 3-4 لک روپۍ والي او دا لالچ ورله ورکړي 3-4 لک نه کله زیاتې کله کمې بس چې څوک یې څنګه وویل دا لالچ ورله ورکړي چې زه به تا ښه په سیف طریقه باندې بل ملک له یورپ له رسومه او په لاره باندې عمده ایجنټان چې کوم دي چرته ورله غله کینولي چرته په بدمعشانو باندې وهي چرته بلیک میلینګ کیږي او دغه چې کم نوې کل دی کې ایجوکیټډ ځوانان هم یې ځان د لیوني جوړ کړي دغه ایجنټانو سره ملو شي څوک د کور په سلا څوک د کور نه به پټ دغه ایجنټانو په ترو د یورپ له راتلو کوشش وکړي چې ناکامه شي او بیا د هغې لاشونه چېرته په ځنګلونو کې پراته یا چېرته په غرونو کې د هغې لاشونه اوچ شي یا چېرته سمندر کې د مهي خوراک شي. دا ړومبۍ کښتۍ نه دې نه 2-3 ورځې مخکې د یونان د دې حادثې نه 2-3 ورځې مخکې یو بله کښتۍ هم اورېدلې وه چې کې 1.5 کسان چې کوم دی هغه ډوب شوي دې نه مخکې تقریبا 4-5 هزار کسان چې کوم دی په بارډرو باندې نیولي شوي چې هغه خدای خبر اوس د هغه ځي بارډر چې کوم آرمي ده ای خدای خبرای سره څوک چې په وهلو یې مړه که او که نه واپس وطن راولېږل سوی سړو که د هغې لا اوس هم پتن لږ اکثر به تاسو کتلي وي څه موده پس په دې یوسف جان یا پروګرامو کې یا یو کس راشي چې لکه د ما یو ورور دی او دغه رنګ په 2017 کې یا په 2019 کې او د یورپ له راتلو کوشش کړی و اوس یې رابطه بیخي نه کېږي او ترکي کې غیب شو ترکي نه پس د ترکي پورې رابطه و بیا رابطه نه و فلاني ځای پورې موږ سره رابطه ساتله اوس رابطه نشته نو چېرته غیب شي غریب غیب نه شي په لاره باندې یا سمندر کې د مهي خوراک شي یا چېرته په بارډر باندې د آرمي د ګولۍ شکار شي یا چېرته دغه بدماشان چې کوم دي په وهلو یا چېرته په لاره باندې د سختو په وجه هغه نڅا وځي لوږې نهارې په هغه باندې تېرېږي. نو زما د دې ویډیو مقصد صرف دا دی چې د پاکستان چې کوم FIA ډپارټمنټ دی هغې پې هم سټریکټلی ایکشن اخیستلی دی خو صرف د قانون ایکشن باندې نه کېږي موږ له هم پکار چې موږ هم ځان سم کوو دا ایلیګل طریقې چې کومې دي دا پرېږدو ځکه دا کمپلیټلی د ستا مطلب ته داسې کوې چې لکه خپل مرګ له په خپله غاړه ورکوې دې کې کمپلیټلی مرګ دی لکه دې کې 100 کسان چې ځینو 100 کې به 2-3 کسان وي چې به ډېر په خوش قسمتۍ باندې یورپ له ورسي کې نه ډېر په مشکله باندې دی او بیا چې دی هلته ورسي بیا دی خلکو له نصیحت کوي چې لکه غوارې مه راځئ لارې سخت نو دلته چې کم کسان دی وایي مړه خپله تلي دي او وایي موږ له وایي چې مه راځئ خپل هلته مزو کې دي او فلانې هلته مزې کم دي باچا یورپ چې کم دی هغه د یورپ د خلکو دی زموږ د خلکو نه دی که ته لاړم شي یورپ له نو ته به هلته مزدوري کې هلته په بوټو کې راځوړندې نه دي هلته ډالرې چې کوم دي څوک چا لاسې نه ورکوي د غیر مسلمو نه د انګریز نه پیسه راویښکل دومره اسانه خبره نه ده نو دا مهنت مزدوري او دا په ځان سخت چې ته تېرې دا مهنت مزدوري ته په پاکستان کې هم کولی شي کم از کم اټلیسټ هفته کې خو به یو ځل کور له تلی شي که نه خو مونږ خلک چې کوم دي د دغه خلکو نه امپریس شو د دغه غټو بنګلو نه د دغه غټو بلډینګونو نه د انګریزانو د لایف سټایل نه مونږ امپریس شو بس مونږ هلته ځان رسو او نور په لاره را باندې سترګې پټي او بیا چې دغه رنګ حادثات راشي نو بیا نو افسوس خبره ده یو شاړ غونته پیغام په دې ویډیو کې یو بریکینګ نیوز هم د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره شریکه کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام.